الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء پنځمه سپاره آیت نمبر 115. مخکې آیتونو کې الله تعالی ذکر کړل لا خیر فی کثیر من نجواهم، په ډېرو مجلسونو کې خیر نشته دی. داسې مجلس، داسې تدبیرونه، داسې مشورې چې په هغې کې د آخرت سوچ او فکر نه وي، نو په هغې کې خیر نشته دی. روایتو کې راځي د مؤمن هر یوه خبره دا خطرناکه وي، خو هغه خبره نه وي چې په هغې کې د الله ذکر وي. نو داسې مجلسونه او داسې مشورې میټینګونه چې په هغې کې د آخرت سوچ او فکر نه وي او د دنیا د مفادو دپاره وي، څه وخته پورې د ځان د فایدې دپاره وي، نو دې کې خیر نشته دی. خو هغه مجلس چې په هغې کې امر د صدقې وي، یو بل ته په هغې کې د صدقې ترغیب وي، یا د نیکۍ حکم وي، یا اصلاح بین الناس وي، نو په دغه مجلسونو کې او په دغه مشورو کې خیر شته. چې په یو مجلس کې د صدقې ترغیب وي، نورو خلکو ته خلک ترغیب ورکوي چې د انسان په خپله باندې وس نه کېږي، او بل یو انسان ته ووایي چې د هغه وس کېږي، یو مظلوم او یو فقیر د هغه مخې ته کړي چې دی بېوسه دی، د ده سره امداد وکړه. نو بل مسلمان ته، بل چاته د صدقې ترغیب ورکول، یا داسې مجلس چې په هغې کې د نیکۍ حکم وي، امر بالمعروف وي پکې، او امر بالمعروف دا هر نیکۍ ته شامل، هر ترغیب ته شامل دی. که د مظلوم مدد وي، غریب ته قرض ورکول وي، قرض حسنه ورکول وي، د مظلوم مرسته کول وي، نو امر بالمعروف دا هر نیکۍ او هر ترغیب ته شامل دی. ځکه د امر بالمعروف او د هغې مقابل کې نهي عن المنکر چې سړی د بدو نه یو انسان منع کوي، د نارواو نه منع کوي. نو امر بالمعروف او صدقه او اصلاح بین الناس دا دواړه جدا جدا ذکر کړل، صدقه او اصلاح بین الناس. ځکه د خلکو صلح کول، د خلکو په منځ کې روغه راوستل، دا هم صدقه ده، او دواړه جدا جدا ذکر کړل ځکه د دې نفع متعدي ده. نو نفع متعدي ده، د دې وجې نه جدا جدا ذکر کړل. او بیا اصلاح سره ځکه چې په دې سره د ملت ژوند برابرېږي، د خلکو ترمنځ روغه راوستلی کېږي، نو د دې وجې نه دا جدا ذکر کو. او حدیث مبارک کې راځي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، وایي د روژې او د مانځه نه، د صدقې نه بهتر څیز درته ونه ښایم. حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وایي، امت ټول خطاب ټول امت ته دی، چې هغه د روژې نه هم بهتر وي، د مانځه نه هم بهتر وي، د صدقې نه هم بهتر وي. بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل، وایي هغه اصلاح ذات البین ده، چې د خلکو په منځ کې صلح راوستل، د خلکو په منځ کې خفګان دی
او د خلکو ترمنځ خفګان لرې کول، روغ راوستل، جوړ راوستل د خلکو ترمنځ. خو دا به هغه وخت کې معتبر وي چې کله د امنیت د اخلاص وي، خالص د الله د رضا دپاره وي، د خپل غرض او مقصد پکې د انسان نه وي. که انسان په دې باندې غرض او مقصد باندې د دوو ترمنځ صلح راولي چې د ده خپل مفاد وي، خپل غرض او مقصد وي پکې، نو بیا دا د ده لپاره ثواب نه دی، ثواب دته نه میلاویږي، ځکه دا غرض او مقصد هغه بل څیز دی، د الله رضا نه ده. نو که چېرته دا صلح د خلکو په منځ کې راوستل خالص د الله د رضا دپاره وي، نو حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي دا عمل د روژې نه هم بهتره دی، دا د مانځه نه هم بهتره دی، او دا د صدقې نه هم بهتره دی. نو په دې دریو مجلسونو کې حضور الله رب العزت فرمایي خیر شته، خو چې د دې دریو مجلسونو نه علاوه وي چې په آخرت د آخرت سوچ او فکر پکې نه وي، نو په هغې کې خیر نشته دی. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، هغه چا چې مخالفت وکړو په امر کې د حضور علیه الصلاة والسلام، د حضور علیه الصلاة والسلام کم امر دی، کم حکم دی، د هغې مخالفت کوي، من بعد پس د هغې نه ما تبین له الهدى، چې هغې ته حق واضحه شوی دی، چې حق ورته واضحه شوی دی، او بیا هم د حضور علیه الصلاة والسلام مخالفت کوي. یو دینه دا معلومه شو چې جهل قابل د عفو دی، چې انسان په جهالت کې ناپوهۍ کې یو ګناه وکړي، نو هغه د عفو قابله ده چې الله رب العزت ورته معاف کړي. خو عناد قابل د عفو نه دی، چې انسان ته ښه فتره چې دا کار د ګناه دی او بیا هم ضد نیولی دی، عناد نیولی دی، نو دا بیا قابل د عفو نه دی. من بعد ما تبین له الهدى، پس د هغې نه چې دې ته حق واضحه شوی دی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، او دې تابعداري وکړي د هغې لارې چې هغه غیر د لارې د مؤمنانو ده، چې هغه دین اسلام دی، په بله لار باندې روان شي، نو ولیه الله وایي موږ به هغه طرف ته واړو، ما توله چې کوم طرف ته دی ګرځېدلی دی، چې کوم طرف ته دی مخ ګرځول غواړي، الله وایي موږ به هغه طرف ته واړو. نو دلته انسان ته په دې کې اختیار ورکړی شوی دی، انسان مجبور محض نه دی. قرآن کریم کې الله رب العزت ذکر کړی دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ستا خوښه ده که ایمان نه وړې او که کفر اختیار یې. انسان ته الله رب العزت اختیار ورکړی دی، جبرن الله رب العزت چاله هدایت نه ورکوي، چې تر څو پورې د انسان الله طرف ته رجوع نه وي او انابت الی الله طرف ته نه وي، نو الله رب العزت په زور باندې چاله هدایت نه ورکوي. خو که ستا زړه ګناه طرف ته مایله دی، بدعملو طرف ته مایله دی، نو ستا زړه الله رب العزت هغه طرف ته اړوي. خو چې کله ستا زړه الله طرف ته مایله وي، نیکۍ طرف ته مایله وي، الله رب العزت ستا زړه چې کوم دی بیا نیکۍ هدایت طرف ته مایله کوي. نو داسې الله رب العزت نه کوي چې ته بېغمه پروت یې او وایې چې ماله به چې کوم دی الله رب العزت هدایت راکوي او الله طرف ته رجوع نه وي، نو په زور الله رب العزت تعالی هدایت نه درکوي. چې تر څو پورې تا د الله رب العزت نه غوښتلی نه نو تر هغه وخته پورې الله تعالی هدایت نه درکوي. نو ولیه الله وایي چې کم طرف ته مخ ګرځې موږ د هغه طرف ته اړو، نو که ته بدعملو طرف ته مخ ګرځې الله د هغه طرف ته اسباب برابروي، خو که ته نیکۍ طرف ته راځې الله نیکۍ طرف ته اسباب تا ته برابروي. نو نولیه ما توله، الله وایي مونږ ګرځو سپارو ته ما هغه څه ته توله چې ته کوم طرف ته ګرځېدلی، ونصلیه جهنم، او داخل دی کو جهنم ته وساعت مصیرا، او دا ډېر بد ځای دی د حیثیت او د جهت د رجوع نه. نو دا آیت انسان اختیار ورکړی شوی دی، انسان با اختیار دی، کفر کې هم انسان له د مرضۍ دخل دی، او الله رب العزت چې کوم دی په ایمان باندې مجبوره کړی نه دی، په کفر باندې مجبوره کړی دی، خو دی په خپله مرضۍ باندې که به نیکۍ طرف ته ځي الله هغه طرف ته ګرځوي، که دی په بدې طرف ته ځي نو الله هغه طرف ته ګرځوي. نو یو دا آیت چې کوم دی زمونږ د علماو په نسبت باندې چې کوم ادله د شرع دي، څلور ادله دي، یو کتاب الله دی، سنت رسول دی، اجماع او قیاس. چې یو مسله چې کوم د کتاب الله کې نه وي، کتاب الله کې به وي زموږ علم به هغې ته نه رسېږي، بیا به سنت رسول کې به وي، دا د
د شرع چې کوم نه مستقل دلیل له د حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه که چېرته دې ته زموږ علم ونه رسېده مونږ هلته بیا نه مونده نو بیا چې کوم دی اجماع د امت ته چې کله صحابه کرامو په هغې باندې اجماع کړی وي او دریم چې کوم دی قیاس شرعي دی چې کوم مجتهدینو په هغې باندې چې کوم دی د مجتهدینو رایې وي نو دا څلور چې کوم دی ادله دا د شرعي دي امام شافعي رحمه الله د دې آیت نه چې کوم دی استدلال کې په اجماع د امت باندې چې اجماع د صحابه کرامو دا چې کوم دی معتبره ده دا مستقل دلیل دی د شرعي دپاره ومن یشاقق الرسول هغه څوک چې مخالفت کوي په حکم د حضور علیه الصلاۃ والسلام کې ومن یشاقق الرسول هغه څوک چې مخالفت کوي په امر د حضور علیه الصلاۃ والسلام کې من بعد ما تبین له الهدى پس د هغې نه چې واضحه شوی دی دته حکم دته حق واضحه شوی دی ویتبع غیر سبیل المؤمنین او د اتباع کې غیر د لارې د مؤمنانو چې دین اسلام دی نوله ما تولا نوا بړو مونږه وبسپارو مونږه ما هغه څه ته تولا چې دی ګرځېدلی دی ونسله جهنم داخل به کو جهنم ته وساءت مصیرا ډېر بد ځایده ورتلو دی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والله المستعان على ما تصفون برحمتك يا أرحم الراحمين